وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبروه هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسألوه عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاسوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وآيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. وكان ابن الناطور، ودا ابن ناطور صاحب إلياء د ملګری د إلیاو و هرقل او د هرقلو. لفظی ترجمه د دې عبارت په ذهن کې کېنوئ او په دغه ترجمه باندې به مخت وضاحت راځي. چونکہ حدیث تا ہرقل منگ پا وضاحت سره ویلو خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری، او اغین پس بیا د ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تبصرے پوری، او اوس دلته دا کلام د امام زهری دی. مطلب دا چې دا د حدیث حصہ نه ده. وکان ابن الناطوری دا کلام د امام زهری دی. ځینې علما وایي چې دا معلق دی، تعلیقاتو د امام بخاری نه دی. خدا خبره سمه نه ده، دا سراسر غلطه ده. او دلته وهم شوی دی ځینو علماو ته، او دی معلق کړی دی، تعلیقاتو د امام بخاری نه ګڼلی دی، حالانکه دا کلام د امام زهری دی. او په اصل کې دا کلام په اولینی حدیث باندې معطوف دی. امام زهری
د عبید الله نه دا روایت نقل کړی دی تر خط د نبی علیه الصلاۃ والسلام پورې. ورې تاسو حدیث راوړی 950 صفحه باندې. امام زهری فرمایي چې عن الزهري او دا غین پس چې قال اخبرني عبید الله ابن عبد الله عن ابن عباس. او بخنه غواړم دا خو بل روایت عن الزهري سید هم دغه دی. عن الزهري قال اخبرني عبید الله ابن عبد الله. صحیح شو. نو امام زهری رحمه الله تعالی دا روایت نقل کړی دی تر خط د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې. د عبید الله نه او د خط نه پس چې کوم کلام شروع کیږي دا کلام د امام زهری دی. دا حدیث حسن ده. ما تاسو ته ویل کنه ځینې علما وایي چې دا معلق دی، دا تعلیقاتو د امام بخاری نه دی. خو هغه علماو ته وهم شوی دی دا تعلیقاتو د امام بخاری نه دی. دا تعلیقاتو د امام بخاری نه دی. دا کلام د امام زهری دی. امام زهری د عبید الله نه دا روایت نقل کړو تر خط د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خط نه پس چې کم کلام شروع کیږي دا کلام د امام زهری دی. دا ابن ناطور سوکو دا به مخکې په د کلام د امام زهری کې راځي دغه تعارف. دا هغه د تعارف او د وضاحت نه مخکې د ابن ناطور ته ابن ناظور هم ویلی شي ضوا سره. ځینو علما د ته ویلي چې دا په ضوا سره دی، په نقطې طا باندې چې نقطه ولګې ضوا سره ابن ناظور. او د دغه ابن ناظور سره د امام زهری ملاقات شوی او په شام کې. د شام یو خار دی، مشهور خار دی دمشق. دلته د ابن ناطور د امام زهری سره ملاقات شوی او دا د عبدالملک بن مروان زمانه وه. عبدالملک بن مروان دا د مروان بن حکم زوی و. او مروان چې دی تابعی دی او د حکم زوی دی. او حکم د عاص زوی او حکم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی و. او دا هغه صحابی دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې د مکې مشرکینو سازش کړو د قتل په کوم شپه باندې چې نبی علیہ السلام هجرت کوو نو دیم په سازش کې موجودو. خو وروسته دی بیا مسلمان شو او د زوی نوم مروانو. بنو امیہ خاندان چې ورته وایي دا د بنو امیہ خاندان دی. صحیح شو. بله ورځ ما تاسو ته ابو سفیان بن حرب بن امیہ دا هغې په ذیل کې ما تاسو ته وضاحت کړی. نو دا د عبدالملک بن مروان زمانه وه، د هغه حکومتو. نو امام زهری ته دا کومه چې را روانه په عبارت کې کومه قصه ده په باره د هرقل بادشاه کې اوس چې کوم سبق کې مونږ وایو دا امام زهری ته ابن ناطور بیان کړی ده. صحیح شو. اوس مونږ عبارت وی چې وکان ابن ناطور صاحب الیاء وهرقل. نو که لفظي ترجمه شي نو ترجمه د دې عبارت داسې راځي چې وو د ابن ناطور د ملګری د الیاو او د هرقلو.
او کچیرې د دې معنا دغه شي نو الیا خو د ښار نوم دی نو د ښار ملګری څنګه کېدی شي نو ځینو علما لیکلي چې د صاحب یوه معنا حاکم دی او بله معنا یې دوست او ملګری دی نو معنا به داسې شي چې و ابن ناطور حاکم د الیا او دوست هرقلو ٹھیک شو د صاحب نسبت په طرف د الیا شي نو معنی حاکم شو او که په طرف د هرقل شي نو معنی دوست اخیستل کیږي د ځینو علماو دا قول دی او چې کوم علما دا خبره کوي د هغوی په دې قول باندې دلته اعتراض پیدا کیږي چې په داسې معنی سره خو جمع بین الحقیقت والمجاز راځي حقیقی معنی دوست اخیستل شوی دا او مجازی معنی حاکم نو دا خو په یو لفظ کې معنی حقیقی او مجازی دواړه جمع شو او جمع بین الحقیقت والمجاز په یو لفظ کې خو جایز نه دی سوا د امام شافعی رحمه الله تعالی نه چې امام شافعی رحمه الله تعالی په نسبت باندې د یو لفظ کې د یو لفظ نه په یو وخت معنی حقیقی او مجازی دواړه اغستلی شي اگر چې دا قول صراحتاً د امام شافعی نقل نه دی منقول نه دی خود شوافی او ځینې علما ځینې داسې عبارات دي چې هغې نه دا خبره اخذ کړې ده چې د امام شافعي دا قول دی چې د یو لفظ نه په یو وخت معنی حقیقي او مجازي دواړه اخیستلی شي ځینې علما وایي چې دلته جمع بین الحقیقت والمجاز نه دی صحیح شو په یو لفظ کې جمع بین الحقیقت والمجاز نه دی بلکې دلته هرقل نه مخکې صاحب مقدر دی او چې کله په عبارت کې مونږ د هرقل نه مخکې صاحب مقدر ومنو نو اصل عبارت به داسې شي چې وکان ابن الناطور صاحب الیا او صاحب هرقل و د هرقل حاکم د الیا او و ملګری د هرقل دا ښایسته جواب دی صحیح شو په دې سره جمع بین الحقیقت والمجاز هم ناراضي او تمام بحثونه ختميږي ځینې علما د دې نورم جوابونه کړي دي خو ښایسته جواب دغه دی چې امام بخاری رحمه الله تعالی د اختصار لپاره اولی چې لغت د عرب نه ماهر وي هغه علماو لپاره علی اذهان العلماء دلته لفظ د صاحب چې دی دا مقدر کړو نو په اصل کې کچيري موږ د هرقل نه مخکې لفظ د صاحب مقدر ومنو
نو اصل عبارت بداسې شي چې وکان ابن الناطور صاحب الیاء و صاحب هرقل، و د هرقل حاکم د الیاء، و د ابن الناطور بخنه غواړم، و د ابن الناطور حاکم د الیاء او ملګری د هرقل. مخی پا عبارت گده سقف علی نصار الشام، علی نصار الشامی، دے رئیسو نصارو دا شام. ستاسو پا کتاب پا دے حاشیہ کم لکلی دی لسم نمبر حاشیہ پہ او گو رہے مختصر شانتا. اوس د علماء په منځ کې بدی کې باس ته څوک وایي چې دا فعل دی او څوک وایي دا اسم دی. څوک چې وایي چې دا فعل دی په هغې کې بیا دوه اقوال دي. ځینې علما وایي چې دا باب تفعیل نه دی، سقفه باب تفعیل نه دی، سقفه. او ځینې علما وایي چې دا د باب افعال نه دی، اسقفه. او کوم علما چې د دې قائل دي چې دا اسم دی فعل نه دی، نو د هغو علماو نه یو قول دا دی چې دا اسقف حمزه مضمومه ده، سین ساکن ده، قاف مضموم ده او فا مشدده تشدید ده. او یو قول دا دی چې دا سقف سین مضموم ده، قاف مضموم ده او فا تشدید ده. ستاسو په کتاب کې هم دغه لفظ دی، لسم نمبر حاشیه وګورئ، سقف. او یو بل قول هم د علماو په منځ کې مشهور دی چې هغې ته اسقف وایي. حمزه مضمومه ده، سین ساکن دی، قاف مضموم دی په هغې کې او فا په تخفیف سره ده، اسقف. او ځینو نسخې کې دی لیکلي دي سقفن علی نصار الشامی، دی رئیسو په نصارو د شام باندې. او ځینو لیکلي چې دلته دا رئیس په معنا د پادری دی، دی لوی پادریو په نصارو د شام باندې. د عیسایانو چې کوم عالم بو مشر مفتی او لوی عالم هغه ته به پادری ویل، او د یهودیانو د پوپ وایي نن سبا. وکان ابن الناطور او دا ابن ناطور صاحب الیاء حاکم د الیاء و صاحب هرقل او ملګری د هرقل. او سقف علی نصار الشام دی رئیسو نصارو د شام. يحدث أن هرقل حين قدم إلياء يحدث دے بیانوی ان هرقل چه هرقل حين قدم إلياء کل چه دے راغ إلياء تا
اصبح یوما د سحر کړو یو ورځ اصبح یوما خبیث النفس د سحر کړو یو ورځ په داسې حال کې چې ډېر خراب طبیعت والا و سحر چې را پاسېدو یو ورځ ډېر پریشانه طبیعته اصبح یوما خبیث النفس د سحر کړو یو ورځ په داسې حال کې چې ډېر خراب و طبیعت والا ډېر خراب طبیعت والا و سحر را پاسېدو یو ورځ ډېر پریشان طبیعته فقال بعض بطارقته اوه ځینو مشرانو د دولت ځینو خواصو د دولت ځینو خواصو د بادشاهۍ ځینې مشرانو د بادشاهۍ بطارق د بطریق جمع ده خواص د دولت هغه خواص خلق د بادشاه د بادشاهۍ هغه د بطریق واحد مفرد بطریق دی او جمع بطارق قد استنکرنا هیئتک مونږ ناکاره ګڼو ستا کیفیت یا ستا حال مطلب مخکې خو به ته راغلې ته خو به حشاش بشاش وې نن خو ته ډېر پریشان یې ستا چې کم کیفیت دی دا خو مخکې داسې نو نن خو ستا کیفیت ډېر مکرو دی نو مونږ ناکاره ګڼو ستا کیفیت ستا حال اوس دلته په منځ کې یو بله جمله راځي او د عبارت چې کوم ربط دی هغه کټ کیږي په دې سره او هغه جمله ضروري و د متکلم لپاره د خبرې کوونکي لپاره چې د هرقل بادشاه د راضي جملې او د راضي خبرې نه مخکې د هرقل بادشاه یو صفت بیان کی قال ابن الناطوري أول ابن ناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم وكان هرقل أودا هرقل حزاء كاهن ينظر في النجوم قتل بكل بستورو او دا هرقل حزاء کاهن ينظر في النجوم قتل بكل بستورو کی اوس د علماء په منځ کې په دې ينظرو کې هم باس دی د ينظرو دو معنا دي یا دا ينظر في النجوم صفت دی د حزاء یعنی حزاء موصوف شو او دا ينظر في النجوم چې کومه جمله ده دا صفت شو د حزاء لپاره نو معنا به داسې شي او دا هرقل کاهن داسې کاهن چې کهانت به معلومولو دستورنا او دا هرقل کاهن داسې کاهن چې کهانت به معلومولو دستورنا صحیح شو او یا دا خو خبر بعد خبر دی دا حزاءن دا کان لپاره خبر اول او ينظر في النجوم خبر ثانی نو معنی به داسې شي چې دا هرقل من حیث الطبع کاهنو فطری طور باندې کاهنو قتل بکول پستورو کی صحیح شو ایوه معنی څنګه شوه چې دا هرقل و داسې کاهن چې کهانت به معلومولو دستورونه
و دا هرقل کاهن وکان هرقل حزاء ينظر في النجوم و دا هرقل کاهن داسی کاهن چی کاهنت بے معلومولو دستورنا. او دویم مانا چی دا هرقل من حیث التبع کاهنو فطری طور باندی کاهنو من حیث التبع کاهنو بفطری طور باندی کاهنو او قتل بکول بستورو کی. اوس دلته سوال پیدا کیږي چې دا کهانت خو حق دی ولې چې هرقل بادشاہ کهانت نه یو صداقت معلوم کړو چې هغه ظهور او بعثت د نبی علیه الصلاۃ والسلام او دویم دا چې امام بخاری هم دلته دا روایت راوړو او امام بخاری د روایت نم دا اشاره معلومیږي چې چرته دا علم النجوم چې دا حق نه دار اختیار ہے. خو جواب دا دی چې دا الله جل جلاله دا طریقه دا سنت دی چې کله کله د اهل حق لپاره د اهل باطل په ژبه دا دی هغوی اعتراف کوي د اتمام حجت لپاره. نکی دا دی لپاره چې دا علم نجوم حق دی لپاره د دې چې اتمام حجت وشي په دې وخت په خلکو باندې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بعثت شوی د اهل باطل هم دا خبره ومني اهل حق هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام صداقت وکړو. اوس خو شک و شبهه پاتې نه شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ظهور کې. اس کا سو کی انکار کئی نو مجرم دے عند اللہ دا اللہ بنیز باندی ہم مجرم دے او دا مخلوقات بنیز باندی ہم مجرم دے. نو دا اللہ سنت و طریقہ دا چی کلا کلا دا باطل بخل باندی دا حق تعریف ہوگی دا حق اعتراف ہوگی. فقال لهم اوس مخی قد استنکرنا حیئتک کله چې د دولت کم خواسو کم مشرانو کم مشاورینو د بادشاہ لوی لوی وزیرانو هغوی چې کله بادشاہ دویل چې بادشاہ سلامت نن خو ستا طبیعت ډیر ناکاره دی خراب طبیعت دی نو بادشاہ و تا جواب ورگئی فقال لهم نو اویل هرقل کله چې ځینو مشرانو د دولت دنه پوښتنه وکړه فقال لهم حين سألوا فقال لهم نو اویل هرقل هغوی ته حين سألوا کله چې ځینو مشرانو د دولت دنه پوښتنه وکړه کله چې ځینو مشرانو د بادشاهۍ د دنه پوښتنه وکړه انی رأیت اللیلة ما نشپا اولیدل کله چې ما قتل وکړل پستور کې انی رأیت اللیلة حين نظرت في النجوم انی رأیت اللیلة ما نشپا اولیدل حين نظرت في النجوم کله چې ما قتل وکړل پستور کې نو سمې وکتل دلتا دا لفظ راغلے دے ملک الختان یا ملک الختان دا دواړه ویلی شي. قد ظهر بادشاہ دا سنت کڑے شوی و غالب شوی دے
ما نن شپه ولیدل کله چې ما کتل وکړل بستورو کې بادشاه د سنت کړی شوی او غالب شوی دی. د ختنې نه دی مختون هغه خلک چې هغه سنتي کوي لکه موږ پښتو کې ورته وایي د ماشومان چې کم سنتي دغه د ختنه ویلی شي. اوس بادشاه ته دا پته نشته چې دا ملک الختان چې دی دا څوک دی دا عرب دی او که عجم دی. نو بادشاه بیا پوښتنه کوي د خپلو بطاریقو نه د خپلو د دولت د مشرانو نه خواصو نه. فمن یختتن من هذه الامه څوک دی چې هغوی ختنه کوي د دې زمانې د خلکو نه. فمن یختتن من هذه الامه څوک دی چې هغوی ختنه کوي د دې زمانې د خلکو نه. قالو نو مشرانو دولت ورته وویل لیس یختتن الا الیهود ختنه خو نه کوي مګر یهودیان. په دې امت کې خو فقط یهودیان ختنه کوي هغوی مختون دي. فلا یهمنک شانهم غم کی دیوانه چوي تعالی را حال د دوی غم جن کی تعالی را حال د دوی حال د یهودیانو کم لیدل چکتا کړي دی بستورو کې چې بادشاہ د سنت کړي شوی غالب شوی دی. نو فلا یهمنک شانهم غم کی دیوانه چوي تعالی را حال د دوی واکتب الى مدائن ملکک اولی که د خپلې بادشاهۍ ماتې ښارونو ته یو خط او اولی که خط د خپلې بادشاهۍ ماتې ښارونو ته فلیقتلوا من فیهم من الیهود قتل دې کړي دوی هغه چا لره چې بدې کلو کې پاتې کېږي له یهودیانو نه. فبینما هم علی امرهم نو دوی د دغه معاملې په غور و فکر کې وو. اوتی هرقل برجل ارسل به ملک غسان نو راؤل گلن شو هرقل تا اوتی هرقل نو راؤل گلن شو هرقل برجل یو سړی ارسل به ملکو غسان چلے گل کڑیو بدی سر بادشاہ د غسان. دوی پدی معاملہ کی لگیو د دی بغور و فکر کے چې بدی وقت کی ناگان یو سڑے راگے او چې سڑے راگے نو اغا سر خطو او هرقل دے خط ورگ او دا خط دا چاو دا د نبی علیہ السلام او دا خط رسیدلی او د غسان بادشاہ تا او د غسان بادشاہ دا خط راوری گلو هرقل بادشاہ تا. دا د غسان چې کم بادشاہ دی د دنوم حارث بن ابي شمر دی او ځینې وایي چې دا مغه د بصرا والی گورنر یا امیر یا حاکمو چې کم ته دهیه کلبی خط ورکړی و. ٹھیک شو او دی رجلون چې کم یعنی چې کم سړی ورته راغلی او په دې کې هم د علماو دو اقوال دي. یو قول دا دی چې دینه مراد دهیه کلبی دی او یو قول دا دی چې دینه مراد عدی ابن حاتم دی چې لا تر اوسه پورې دی مسلمان شوی نو. دهیه کلبی خو خط ورسولو چاته
عظیم بصرا ته حارث بن ابي شمر ته چې بادشاہ د غسان مرته ویلی شي او غسان د بادشاہ د خط به عدی ابن حاتم ته ورکړو او هغه هرقل بادشاہ ته ورسولو. یو قول دا دی او وایي چې دا عدی ابن حاتم تر اوسه پورې لا مسلمان شوی نو. دویم قول دا دی چې دا دهیه کلبی و. فلما استخبروه هرقل هر کله چې معلومات واخیستل دې سړي نه هرقل قال نو اول هرقل بادشاہ خپل نوکرانو ته اذهبوا لاړ شئ بوځئ دا فانظروا وګورئ دی امختدن و املا چې دی مختون دی او کنا د ختنه شوی دا او کنا د شوی. فنظروا الیه نو دوی هغه وکتلو فحدثوا نو بادشاہ ته بیان وکړه نو دوی بیان وکړه هرقل ته چې دی ختنه کوونکی دی. فسألوه عن العرب پوښتنه وکړه هغه نه هرقل په باره د عربو کې. فسألوه عن العرب پوښتنه وکړه دې سړي نه چا چې خط راوړی و هرقل بادشاہ ته په باره د عربو کې. فقال لهم یختنون نو دې سړي وویل چې او عرب هم خط نه کوي. د عربو ولې چې هلته خو هغه په دستورو نه دا معلومه کړې وه اصل کې په علم نجوم کې د نجومیانو دا عقیده وه چې په کال کې یو ځل دغه سپوږمۍ او مرسرګه چې دا په یو برج کې جمع کیږي. 12 برجونه د علم نجوم کې 12 برجونه او په یو برج کې دا دواړه جمع کیږي او دې ته به قران السعدین ویل شي د علم نجوم په اصطلاح کې. نو دغه قران السعدین هرقل بادشاہ دا خبره معلومه کړې وه چې یو داسې بادشاہ به غالب کیږي چې هغه د یو داسې قوم بادشاہ دی چې هغه مختون قوم دی یعنی هغه ختنه کوي. نو ځکه دی بادشاہ اول دا الچی او دا قاصد نوکرانو ته ویل چې اول خدای وګورئ چې دا ختنه کړې ده او که نه ده کړې. نو چې هغه یې وکته نو بادشاہ ته هغوی راغلل او ته ویل چې دا ختنه خو شوې ده. نو فسألوه عن العرب پوښتنه وکړه هغه نه هرقل په باره د عربو کې ورنه پوښتنه وکړه چې اوس دوی عرب خلق ختنه کوي او که نه کوي. فقال هم یختتنون فقال نو اویل دې سړي هرقل بادشاہ ته چې او عرب ختنه کوي. فقال هرقل نو هرقل اویل هذا ملك هذه الامه دا د دې بادشاہ دی د دغه زمانه دی یعنی دا د بادشاہ د دغه زمانه. هذا ملك هذه الامه دا د بادشاہ د دغه زمانه. تاسو د کتاب تو وګورئ او په دې کتاب کې هذا دا میم په ضمیر سره دی او میم په ضمیر او په فتحې دواړو سره دی. نو اکثر رواتو چې دا ملکو روایت کړی دی. څه شی روایت کړی دی؟ ملکو. خو د قابیسی په روایت کې دا ملک دی. هذا ملک هذه الامه. او په دې کې یو قول د حافظ ابن حجر رحمه الله دی په دغه لفظ کې. هغه وایي چې د میم نه مخکې با ده
او دا بملکن دی. په دې صورت کې به دا هاذا چې کوم دی هاذا ملکو، دا هاذا چې دی نو دا هاذا مشار الیه حکم د کهنت وی. او دا بملکن تعلق به د ظهر سره صحیح شو. حافظ ابن حجر سے فرمائی، حافظ ابن زکا ورور ویم چې تاسو ولی گئے. ها حافظ ابن حجر وائی چې د دې میم نه مخکې با ده او په دې صورت کې چې دا کم هاذا دی د دې مشار الیه مشار الیه حکم د کهنت وی. او د بملک تعلق به د ظهر سری قد ظهر هذه الامه قد ظهر. نو حافظ ابن حجر فرمائی چې بدی صورت کی بدا عبارت بیادا شي چې هذا الحكم الذي ثبت بالنظر في النجوم قد ظهر بملك هذه الأمة. هذا الحكم الذي ثبت بالنظر، هذا الحكم الذي ثبت بالنظر في النجوم قد ظهر بملك هذه الأمة. یعنی ما چې کوم نظر کړو پستورو کې داغه حکم د امت مختونه د بادشاہت په صورت کې ظاهر شو. ما چې کوم نظر کړو پستورو کې یعنی ما چې لیدل کړو پستورو کې د علم نجوم نه ما معلومه کړو د هغه حکم د امت مختونه د بادشاہت په صورت کې ظاهر شو. داغه حکم کله چې پښتنه وکړه چې عرب ختنه کوي او کنه کوي نو هغه ته عرب ختنه کوي نو د سویل چې ما کوم نظر کړو پستورو کې د هغه حکم د امت مختونه د بادشاہت په صورت کې ظاهر شو. اوس دا بادشاہ دا ډیر تدبر عقل والا سړیو خو افسوس چې د کم سمجھ بوج او پوهه وا د اسلام هغه د سمجھ او پوهه چې دا آغا ذریعہ د اسلام نشو سبب د اسلام نشو د اسلام ته نږدې را نه وست د اسلام قبول نک او د باندې حب جا د بادشاہت عشق او محبت او د دنیا عشق او د مشرعي د پروتوکول په د باندې غلبه او د غشینو چې د اسلام نه لریګو اگر چې د ډیر تدبر او عقل والا سړی وو. نو ثم كتب هرقل الى صاحب له بروميه. نو د هرقل یو بل کار وکړو، کار یې داسې وکړو چې د هرقل یو ملګری وو هغه په رومیه کې وو او دا رومیه چې وو دا د روم سلطنت لکه پاکستان دارالخلافه چې اسلام آباد دی ٹھیک شو. او په وروسته ځینو کې بیا چې کله د روم سلطنت ډیر لوی شو او مختلف جنگونه راغلل بیا د دې دوه مراکز جوړ شي. یو حمص چې هغه په شام کې و ښار چې بادشاه به اکثر دلته راته او دلته د بادشاه یو لوی عمارت په حمص ښار کې او دویم مرکز چې کوم هغه قسطنطنیه استنبول چې ورته وایي نن سبا استنبول په ترکی کې دویم مرکز د روم د بادشاہت دو مرکزونو یو په قسطنطنیه کې استنبول او دویم چې
هغه په حمص کې او چې دا د شام خار دی خو اصل کې چې کم د روم سلطنتو اولنې دارالخلافه هغه رومیه وه ٹھیک شو نو ثم كتب هرقل نو دلته په دې رومیه کې د هرقل بادشاه یو ملګری اوسېدو هغه هم ډېر لوی نجومي و او د هغه نوم زغاطیرو ضاد غین الف طا او را سره زغاطیر او دا هغه ته خط ولیږلو او دا خط یې د څه لپاره ولیږلو لپاره د تایید صحیح شو لپاره د تایید یې ولیږلو چې داسې نه چې چېرته زه دې قوم ته د نبی علیه الصلاة والسلام صداقت او نبوت بیان کوم او دا قوم ما دروغجن نه کی یو خدا او دویمه خبره دا ده چې د خپل اطمینان لپاره چې واقعي چې ما چې څه کتلي دي په سترګې او د هغې چې کم حکم راووتو چې د امت مختونه دا بادشاہت په صورت کې ظاهر شو آیا دار اختیار ده او که غلطه ده نو د خپل ملګري ته چې په رومیه کې و زغاطیر رومي ورته وی هغه ته خط ولیکلو نو ثم كتب هرقل الى صاحب له برومیه بیا ولیک خط هرقل خپل یو ملګري ته چې هغه اوسېدو په رومیه کې ټیک شو وکان نظیره فی العلم او د مشابه د هرقل په علم نجوم کې یعنی دا زغاطیر رومي چې و دا د هرقل بادشاہ چې کم ملګری و نو وای چې وکان نظیره فی العلم او د مشابه د هرقل په علم نجوم کې یعنی د هم ډیر ماهر و فصار هرقل لارو هرقل الى حمص حمص خار د حمص دلته ما تاسو ته وای چې د روم د بادشاهۍ دوه لوی مرکزونه یو قسطنطنیه استنبول او دویم په شام کې یو خار و حمص مشهور خار دی حمص دلته د دې بادشاه یو ډیر لوی محل نو فصار هرقل دا هرقل لاړ الى حمص حمص ته فلم يرم حمص او دا هرقل چې دا به همیشه په دې مقام حمص کې و صحیح شو او دی لا نو لاړ د حمص نه حتی اتاه کتاب من صاحبه تر دې چې راغې دته خط ملګري د ده نه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم چې موافق و اگر رای د هرقل پاغي کې د هرقل د رای موافقتو على خروج النبي صلى الله عليه وسلم په ظهور د نبی علیه الصلاۃ والسلام وانه نبی او دا چې د پیغمبر دی بشک د پیغمبر دی د خروج شوی دی او د ظهور شوی دی فاذن هرقل نو اجازت ورکړو هرقل لپاره د دې روم د مشرانو فاذن هرقل لعظماء الروم نو اجازت ورکړو هرقل لپاره د دې روم مشرانو راوی بلل سشه راوی بلل هرقل مشران د روم فی دسکرۃ له بحمص پاغلو امارت د هرقل چې په حمص کې و دسکرا لوی عمارت ته ویل شي لوی محل ته لوی قصر چې چار چاپیره ترې نه مکاناتی چار چاپیره ترې کوټي په هغه زمانه کې یو بادشاه په منځ کې اوسېدو او چار چاپیره چې دی د بادشاه چې کم ماتحت خلق یا د بادشاه چې کم راتلون کې ملمانه خلق
ٹھیک شو گوئے کی بادشاہ به یو داسې محل کې اوسېدو چې هغه به په منځ کې یو ډېر لوی محل بو او بطور قلعه بو محفوظ بو. نو ثم امر بابوابها بیا هرقل امر وکړ نوکرانو ته په دروازو د دې محل فغلقت نو دروازې بندې کړې شوې. ولی د روم چې کم مشرانو دی راوغوښتل نو بادشاہ ته خود خپل قوم پته وه. بادشاہ وویل خپلو نوکرانو ته حکم یې وکړ چې دروازې د محل بندې کړئ. داسې نه چې زه ورته خبره شروع کم او دا خلک چرته شور شرابه جوړه نه کي ٹھیک شو او دا خلک چرته فساد جوړ نه کي. او چې کله دروازې بندې نو دوی به په دې محل کې نه پاتې شي او بهر ته به دا خبره نه وځي او په دې محل کې به نه بیا دا خبره زه واپس را کنټرول کما ٹھیک شو. نو ثم امر بابوابها بیا هرقل بادشاہ امر وکړ نوکرانو ته ثم امر بیا هرقل بیا امر وکړ بابوابها په دروازو د دې یعنی بیا هرقل امر وکړ نوکرانو ته په دروازو د دې محل فغلقت نو دروازې بندې کړې شوې. ثم اطلع او بیا دې راښکاره شو دروازې بندې کړې شوې د محل او بیا دې راښکاره شو. فقال نو هرقل بادشاہ اویل یا معشر الروم اے رومیانو هل لکم فی الفلاح آیشت ستاسو شوق ستاسو رغبت پا کامیابی کی والرشد او پا ہدایت کی وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ او ستاسو رغبت او شوق چې قائم پاتې شي بادشاہی ستاسو نو فتبايعوا هذا النبي نو بیعت وکړئ د دې پیغمبر. فحاسوا حيصد حمر الوحش الى الابواب فحاسوا ټوپونه شروع کړل دی قوم پشان د ټوپونو د وحشي خورونو په طرف د دروازو نو ټوپونه شروع کړل دی قوم په ټوپونو شول دا قوم پشان د ټوپونو د وحشي خورونو په طرف د دروازو. فوجدوها قد غلقت نو دروازې بندې اومندلې. چې کله هرقل بادشاہ ته دا خبر وکړه نو د وحشي خرونو په شان باندې دوی ټوپونه شروع کړل او منډې کړې دروازو په طرف باندې. څه شو انتشار او فساد او شور شرابه جوړه کړه د بادشاہ په خلاف د دې خبرې نه. نو بادشاہ خو ډېر عقل والا سړی او دروازې د مخکې نه بندې کړې وي. کله چې دوی دروازو ته منډه کړه نو دروازې بندې وموندلې. فلما رأى هرقل هر کله چې ولید هرقل نفرتهم د دوی نفرت وآیس من الایمان او د دوی د ایمان راوړو نه مایوسه شو. فلما رأى هرقل نفرتهم وآیس من الایمان هر کله چې ولید هرقل د دوی نفرت او د دوی د ایمان راوړو نه مایوسه شو. فقال نو هرقل بادشاہ ویل ردوهم علی خپل نوکرانو ته ویل نو هرقل ویل دوی ما ته واپس راولئ. فقال نو ویل هرقل ردوهم علی دوی ما ته واپس راولئ.
خپلو نوکرانو ته ویل واپس یې راولئ ما ته. بادشاہ خو پوه سړی و او بادشاہ پوه شو چې اوس دی دلته خو انتشار جوړ شو زما د بادشاهت تم خطره شوه او زما بادشاهت ځي. وقال إني قلت مقالتي آنفا. نو هرقل بادشاہ ویل ما ویلی وی و خبر خپله اوس ما تاسو ته اوس ما یوه خبره وکړه. اختبر بها شدتکم علی دینکم. ما امتحان اخستو ستاسو په دې کلمې سره په دغې خبرې سره هغه کلکوالی ستاسو په دین باندې. ما امتحان اخستو ستاسو په دې کلمې سره هغه کلکوالی ستاسو په دین باندې. فقد رأیتو ما ستاسو مضبوطوالی ولیدو. بادشاہ ہوتے ما خو ستاسو امتحان اخستو چې تاسو په خپل دین باندې څومره مضبوط یې. نو فقد رأیتو ما ستاسو چې کم مضبوطوالی او په دین نصرانیت باندې هغه خو ما ډیر مضبوط ولیده. فسجدوا له. نو ټول ورته سجده وکړه. ورضوا عنه او له ده نه راضي شو. نو به ټول راغلل او بس بیا دوی په زړه کې چې دا بادشاه خو واقعي ډېر هوښیار دی. نو فسجدوا له. نو ټول ورته سجده وکړه. ورضوا عنه او له ده نه راضي شو. فكان ذلك آخر شان هرقل. نو داود هرقل آخری شان. قال ابو عبداللہ امام بخاری فرمائے رواه صالح بن کیسان ویونس ومامر عن الزهری. څنګه چې دا روایت نقل کړی دی شعیب بن ابي حمزه د زهري نه. ګوره په حدیث تاسو راواړوئ که نه. حدثنا ابو الیمانی الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال ابو عبدالله. قال ابو عبدالله نه مراد امام بخاری دی. امام بخاری فرمایي چې رواه دا حدیث روایت کړی دی صالح بن کیسان ویونس و مامر عن الزهري چې دا درې وړه شاګردان د زهري دي. څنګه چې شعیب بن ابي حمزه د زهري نه روایت کړی دا حدیث. نو دغه شان دغه حدیث چې دی روایت کړی صالح بن کیسان یونس او معمر د زهري نه. او دا خو تاسو ته ما ویلي په مطابعات او شواهدو کې په تفصیل سره بس په اولنې مطابعت امام بخاري رحمه الله تایید لپاره امام بخاري دا راوړي ښه. نو دغه اخري شان د هرقلو. نو دا د حدیث هرقل او د دې چې کم مناسبتو د باب سره هغه ما تاسو ته ذکر کړی و ټیک شو او په تفصیل سره په وضاحت سره. نو انشاءالله العزیز دلته زمونږ دا باب بدلوی ختم شو او په حدثنا سره شپږ حدیثونه او که چېرته په منځ کې وقال ابن شهاب نه هغه بل حدیث ومنو دا 9 حدیثونه شو. نو شپږ یا دا 9 حدیثونه په باب بدلوی کې او دا مکمل شوه. دا الله جل جلاله په توفیق باندې او الله دې مونږ ته توفیق راکړي چې مخکې مونږ کتاب الایمان په ښه طریقه باندې تدریس کو او په هغې باندې ځان پوهېږو. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله وصحبه اجمعین.